بالکل تاسو وینئ دې وخت کې تنګي نیوز باندې به زموږ اواز هغه شانتې کلیر نه راځي ځکه چې خټک صاحب ځان سره مایک نه دی وروړی بل داسې تیار راغلی نو په عین مقام یې ګیر کړو بس صدریاب ته مې را روان کړم یې راځئ نن تاسو ته صدریاب ښایو کتونکو دې وخت کې موږ په صدریاب کې ولاړ یو د صدریاب کې چې کوم د تجاوزاتو په ضد باندې د های کورټ په احکاماتو باندې عملداري روانه ده دغه خلک چې کوم دي رضاکارانه طور باندې لګیا دي او دغه ځینې چې کوم دی نو روانۍ دا ټول ځای چې کوم دی نو دا دې سره به صدریاب نور ښکلا هم راشي خو بدمرغي دا دلته کې فنډینګ وي خو هغه فنډینګ په ټیم باندې لګي نه نو بیا هغه ځای روان ویجاړ پاتې شي څنګه چې ټیمې والا صفایي وکړي او نالۍ سره خوا کې سیز واچي او هغه نالۍ ته واپس پرېوځي او یو یې نسي نو هغه نالۍ چې کومه ده هغې سره نور هم بنده شي خو پکار دا چې دا خلک رضاکارانه طور باندې لګیا دي دا ځینې روانۍ چې ضلعي انتظامیه څنګه په دې باندې پوری ایکشن اغستی دی د های کورټ په احکاماتو باندې نو چې د دې کوم فنډینګ چې دې ته دغه ولګي چې دا نور هم ښکلي شي هغه ځای کې چې کوم دی 500 پورې نه زیات دوکانونه چې کوم دی نو هغه روان ویجاړ شوي دي دغه ځای خو په مکمله توګه باندې چې کوم دی نو هغه ختم شو موږ به اے ډي سي صاحب دلته کې راځي هغوی سره هم خبره ترې کړو دې وخت کې تحصیلدار پټواري په دې موقع باندې موجود دي خپل ځاني کتونکو خپه یم ځکه چې دا زموږ د پښتونخوا واحد پکنیک سپاټ دی خو دا ده چې سرکار ځای سرکار وي پردې کټ د نیمې شپې وي څه ټایم درته پاسولی شي نو هغې خلکو ته زما خواست دی چې په سرکاري ځایونو باندې خرچې مه کوئ نن خو برته یو افسر مقدر کی بل او برته یو افسر مقدر کی خو همدغه شانتې چې کوم دی نو چې عدالت کله حکم جاری کی نو بیا پکې افسر هم چې کوم دی نو هغه شانتې ستا خیال نشي ساتلی ورسره دلته کې زه د ډپټي کمشنر سره چې کوم دی اے ډي سي صاحب محمد علي شاه صاحب په دغه چارسه کې چې کله نه تعینات شوی دی زه همیشه دا وایم چې د جرګو مرکو سړی دی په دې دومره تجاوزاتو کې د صدریاب د خلکو د طرف نه سره د عمل رانغی او دې سره په رضاکارانه طور باندې لګیا دي او دغه ارس روانۍ نو یو خو د دغې صدر جانې چې کوم دی جان محمد نو هغه هم یو ډېر ښه تعاون ورسره وکړو او تحصیلدار صاحب ټول په دې ځای باندې موجود دي اے ډي سي صاحب څه وایې په دې د موقع باندې چې دا به څومره ځایونه واګزار شو د دې خلکو نه خالي شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په 2 مارچ باندې زموږ چیف جسټس صاحب سره COC کیس کې پیشي وه او په هغې کې چیف جسټس صاحب ډېر په سختۍ سره دا احکامات وکړو چې د دې دریای کابل چې کوم دی دا دلته چې کوم سیوریج دی ته ځي دا به بندوي او د دې دواړو اړخه چې کوم دی دا به کولاوي نو په هغې سلسله کې موږ د خلکو سره میټینګ وکړو او دې ته موږ وویل چې یاره تاسو په رضاکارانه طور باندې دا شیزونه چې کوم دی اخوا کې او موږ سره یو هفته ټایم و نو هغې کې موږ مطلب ډیلی چې کوم دی نو د دې انسپیکشن کوو راځو دلته کې اوس هم تاسو وګورئ ټول کسان لګیا دي او دا دیوالونه غورځوي او داسې لکه دا کیمره ته وکړم دا ټول دیوالونو باندې دا کسان لګیا دي سفرې مفرې خوا کړي دي خو چونکې دا خلک ډېر غریب خلک دي دا اوس که موږ وله غورځو نو دا بلاکونه ټول ضایع کېږي که نه نو موږ وایو چې یاره دې چې کوم دی په خپل طبیعت باندې دې وغورځئ او دا بلاکونه به دې چېرته بل ځای کې په کار راشي نو دې ته موږ نښه اچولې ده هغه غستنو سره موږ ته یې داسې سیده راشي چې بالکل سیده موږ هلته سړک نه فوټو والو چې هغه اخره پورې موږ ته دا ځای کولو ښکاري او دغسې چې کوم دی د بل اړخ ته دا اړخ ته تاسو سره کمپلیټ کړو بیا د بل اړخ ته ځو هلته کې موږ سیملر ډایرکشن ورکړو او هلته کې تاسو ګورئ خلکو دوکانونه مخوا که دغې مخوا که 2-3 کسان دي هغې سره رزسټنس کوي هغې سره موږ خبره کوو انشاءالله هېڅ مسله نشته په خپله به کوي والنټیرلی به کوي په خپله خرچه به وراني او انشاءالله موږ ته به پکې د زور ضرورت نه راځي خو د های کورټ آرډر دی او د دې امپلیمنټیشن چې کوم دی د 2 تاریخ نه شروع دی نن د دې هغه 14مه ورځ ده او انشاءالله چې دا تر هغې به جاري وي چې دا شوی دی او انشاءالله 100% زموږ دا یقین دی چې دې ویک کې به دا 100% کمپلیټ شي انشاءالله او محمد علي شاه صاحب دا کوم ځای چې خالي شي نو په دې به څه کوئ دا همدغه شانتې پروت دي که نه دې له به حکومت تاسو څه غم کوئ دا چې کوم دی د پروټیکشن وال چې ګورنمنت والي دي د پروټیکشن وال سره چې کوم سایټ ځي نو دا چې کوم دی چې اوپن پراتی نو دا به د دې ځیخ کلام وي دا به استعمالیږي نه او د دې چې کوم دلته کې دا هوټلې دي د دې دا کوم ډرین دی او دا سیوریج لاین دی دغه ته روان دی د دریای کابل ته نو په هغې سره د اوبو کې پلوشن پیدا کېږي نو هغې به کنټرول کولو دپاره هم چې کوم دی د عدالت دا احکامات دي چې تاسو دا پلوشن چې کوم سیوریج لاین سره دغه کېږي دام بند کې او دلته کې چې کومې
لارې کوشي وي دي کنه هغه به تاسو وګورئ هغه لارم چې کم دی نو دې طرف ته ټولې بند شوې یو لارم کولو پاتې نه شوه او اوس موږ ځو هغه سره پورې دا ویزټ هم کوو او د دې ستاسو د نن پروګرام چې کم دی مین مقصد هم دا دی چې د دې موږ هغه یو کاپي چې کم دی های کورټ ته ورکو یو کاپي ډسټرکټ ایډمنسټریشن له ورکو یو اریګیشن ډپارټمنټ له ورکو نو بیا موږ نه های کورټ چې کم دی دې کې یو کنسالیډیټ رپورټ غوښتی دی نو ان شاء الله هغه به موږ مطلب دا چې نیکسټ ویک کې خامخا ورکو جمع کوو سیدي صاحب دا هم راته ووایي چې لکه دا کوم د انکروچمنټ چې روان دی د پېښور های کورټ په احکاماتو روان دی د دې نه به څومره دکانداران چې دي یا څومره دلته کې کاروبار کوونکي خلک متاثره کېږي او آیا د هغوی دپاره به بدل چې الټرنیټ تاسو کول شی خو نه نو دې کې خو لکه مونږ دا موجوده زمونږ چې داسې ایگزیکټ خو مونږ دغه نه دی کړی خو دلته تقریبا 70-80 هوټلې چې کوم دی هغه مونږ رانې کې نو 70-80 هوټلو کې چې په یو هوټل کې 10 کسان هم کار کوي کنه نو تاسو حساب وکړئ چې دا مطلب دا 900 کسان شو نو دا 900 کسان خو الریډي بیروزګار شو خو هغه د پاره چې کم دی نو مونږ سره فلال خو بندوبست نشته دی خو مونږ چې د اپریشن کمپلیټ کو ان شاء الله دی باندې بیا چې کم دی صوبایي حکومت سره خبره کو چې د دې خلکو د روزګار او نور په تبادل د پاره حکومت سره صدا سي پروګرام وي نو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو د دې خلک دي او د دې روزګارونه خراب شوي دي او د روزګار د دې حق دی او د حکومت د ټول عمر دا کوشش چې دي ته خر روزګار چرته ملو شي مقامي دکانداران چې دا کوم چې صدر ته دوی څومره تعاون تاسو سره شروع دي مطمئن یې یاره د دې کې خو ارشد خان سنگین خان د جانې چې کوم د دې صدر دی دې سره چې کوم دی مونږ اړومبه چې د های کورټ نه مو واپس رالو په سبا باندې مو دې سره میټینګ کې خو او دې سره مونږ چې کوم دی د های کورټ هغه چې کوم خبرې وي چیف جسټس صاحب چې کوم احکامات هغه مونږ د دې وړاندې کې خو لدی ته مونږ ویل چې یاره مونږ سره خو د بل اپشن نشته دی یا چې کوم دی نو په زور کول دی یا په رضا کول دی نو دغه شی دی کې کتا سو مونږ سره تعاون وکړي نو تاسو ډیره مهرباني نو دې مونږ ته دا دغه کو چې کم ټیم تاسو له دغه در کړی دی عدالت نو هغه ټیم کې خدا چونکې دا زی ډیر زیات دی نو دا خو به مطلب پوره نشي مونږ وته وی چې تاسو شروع شي مونږ به ډیلی بیسس باندې وزټ کوو انو که فرض کا 200 ورځې پکې زیاتې لګي د خیر د مونږ عدالت ته ریکوست وکړو دغه څه خبره نه ده خدا شي چې کم دی چې والنټیرلی بیسس باندې وشي نو هغه به د پاره هم خو یو موږ د پاره هم خو صحیح ها تحصیلدار صاحب د څومره ځای دی لکه خپل پیجنګلو کې او د دې سونه وخت کې به دا وبوشي کور بشي نو ان شاء الله ودین 1 ویک کې به کور شي او الریډي تاسو ته سیب چې کم دی هغه خپل انټرویو درکړو چې چونکه دا های کورټ ولا آرډر دی های کورټ آرډر وایلیشن خو مونږ شو کوی کورټ دی دا ځای خو سرکاري دی دا ځای چې کم دی دا خو سرکاري ځای دی نو سرکاري ځای باندې چې چونکه دوی آبادی کړي د دوی خپل غلطۍ دی واجنه کړي دي او مو ورته مطلب دی چې هم د دایشته دی خو عدالت آرډر دی نو مو هغه کې نور سره نشو کوی هغه کمپلینټس وکړو نو ان شاء الله ودین 1 ویک کې مو های کورټ ته څنګه سیب وي محمد علي شاه صاحب هغه کوم پار چې خو دغه شو هغه کې تاسو انتظامی نقصان وکړ کنه نو هغه منل نه خولي دا پارک واره چې کوم دی نو دا پی کې چې زیو مو سره په ریوینیو ریکارډ باندې دا 88 کنال د پی کې چې نو هغه سره زمو خپل زړه داو چې لکه مطلب دا چې دی مخکې مونږ سره کنسلټیشن کړی وي ان مونږ به دا ځای چې کوم دی چې چا پکې پارک جوړ کړو نو دی سره به مونږ لکه پی کې چې طرفه د لیز یو خبره جوړه کړې و نو ګورنمنت ته بچاغي کې ریوینیو راغلی و او بل هغه چې کوم دا کنسټرکشن کړو دا نقصان منو شي دا 50-60 لک روپو کنسټرکشن چې کوم هغه کړو دا هغه ته نقصان وشو کنه نو دا به د حکومت په فایده کې راغلی او د خلکو هم فایده شي بل دا چې دلته کې داسې پارکونه نشته فیملی پارکس د ماشومان سره د راتلو دلته داسې تنظیمات نشته دغه یو واحد پارک نو کدا مونږ وران کړي نه وي نو دا وضعیت بهتره و د عوام به بخېګړه شي او پی کې چې ته بلیز اماونټ هم ملو شي او دا به مطلب یو طریقې سره لیګلایز شي خو چونکه هغه مطلب دا چې پیرنټ ډپارټمنټ او دا غي خوخه و چې هغه ویل چې را ډیمالش کوي نو بس هغه چې بیا کول نو بس هغه مطابق بیا مونږ سره دا اریګیشن دا چې کوم دی نو دا کوم ځای چې پروټیکشن وال دی دیزي پورې خو چې کوم دی دا د سین دغه دی او دینه دی خواته چې کوم دی نو دا موږ سره لکه د اریګیشن د دې خپل قانون دی چې دی پروټیکشن وال نه دی خواته یو خاص هدف پورې تاسو آبادی نه کوي اصل کې د دې چې کوم ریوینیو ریکارډ دی د هغه مطابق دا ځای شاملات دي او ملکیت نمبر هم پکې دي نو دې کې چې کوم دی لکه مونږ د خلکو ته دا ریکوست او دا دغه په دی وجه باندې کولو چې دی مطلب دا چې دی لیټیګیشن جوړ
جوړ نشي دي کې چې کوم دي نورې مسلې را نشي او دا خلک چې کوم دي نو په خپل خوخه باندې اندازې خالی کی نو ان شاء الله مو په خپل حکمت عملی کې کامیاب شو او د های کورټ د حکم مطابق دلته کې چې دا سو شو تاسو ګوره ټول خلک چې کوم دي ک بیروزګار شو ک نقصان شو کار سو شو خو هغه مونږ سره برپور تعاون وکړو او دا مخه چې کوم دي دا تر اغه زی پورې چې کوم دي نو دا مونږه کولاوکه نو داس کدي خو تاسو ګوره نو دا لاندې چې کوم دي دلته کې 100 فوټ دا خوش کړه او دا تقریبا دا یو 50 فوټ دا خوش کړه نو دا بیلټ چې کوم دي دا الته چې سړک نه مونږ درې تر اخره پورې نو دا به ډیر خولي وی ورکې ان شاء الله او د کابل ریور پروټیکشن چې کوم د های کورټ آرډرز دي کوم د پروینشل ګورنمنت آرډرز دي ان شاء الله هغه به کمپلیټ کیږي نو بهري پښتنه کو څنګه چې حکومت داوا دا غوي پروګرام هم دي چې موږ به دغه تفریحي مقامات او دا به دغه کو هغه ته مونږه چې دنو فیسیلیټیز ورکو کوم ګورو در اسوات په غاړه په مونډه مقام کې چې دنو هم ډېر خپل ځای دی او هغه پارک کې دنو هلته یو صف د مقامي انتظامیه د طرف نه د پارک جوړېدو دغه څه پروګرام شو کو نشته جی یاره مونډه خو ماته مونډه بازه خو چې دغه ډي سي ریلیف مازه ډي سي جنرال نیمه او نو دا به چې کوم دی هغه ته پته خو مونږ خو لکه دی کې چې کوم دی سپیشلی د های کورټ د وجه چې کوم دی نو چې زه ډي سي سیب د طرف فوکل پرسن ما او های کورټ کې زه پرسنلی پیش کېږم او دی کې چې کوم دی نو مخکې مونږ په کې تاریخونه کړی دي او د چیف جسټس صاحب هر ریمارکس چې کوم دی نو هغه مونږ په زړه لیکلي دي نو د هغې مطابق دلته کې زه روان د مونډا باره کې چې کوم دی نو ماته ایگزیکټ دغه نشته چې هلته کې څه کېږي هغه به ډي سي جنرال ته زیاته پته کتونکو سرکاري ځای سرکاري وي هغه خبره بیا کوم چې پردې کټ د نیمې شپې وي صدر جان محمد چې د دې بازار د خلکو زړې ګټلې دي ډېره مینه ورسره ساتي یقینا چې هغه ډېر زیات خفه وي خو بیا په دغه خبرو باندې پیږي چې نه د حکومت رټ چیلنج کیدی شي او خو هغه شان د کېږي نو چې څنګه هغه پارک یعنې په کراچۍ کې غټې غټې پلازې غورځولې شوې داسې په پښتونخوا کې مختلف ځایونو کې اتمانزو به والو چې هلته دوکانونه چې کم دی نو په سوونو دوکانونه چې کم دی هلته کې ړنګ شو نو دا به کېږي دا راځي سر صاحب په دې موقع تاسو څه وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ اے ډي سی صاحب تحصیلدار صاحب پټواری صاحب ګرداور صاحب دا ټول په موقع ولاړ دي هغې تاسو ته په خپلو خبرو کې وي چې کله د روډ نه موږ ودرېږو وګورو دا لوکیشن به ډېر ښکلی راشي او ښه به راشي زمونږ دپاره قابل قدر دی عدلیه چې هغې کوم حکم وکړو بیا موږ دوی سره میټینګ وکړو نو دوی وی چې دا دوکانونه به تاسو سپړئ موږ رالو دوکاندارو سره میټینګ وکړو چې میټینګ هم وکړو د دې ځای مالک هم راوغوښتو وی چې بالکل دا کورټ حکم موږ په سر سترګو منو ښه خبره ده بل دا خلک لګیا دي او دوکانونه سپړي ګینې د 2010 نه چې دی خوا راواولو دا خلک څونه خراب شو سیلابونو د هلو ځلو د تکلیفونو کورونا هول خو د هغې د پاسه هم رالل زمونږ هغه قدر یې وکړو د های کورټ د حکم هم قدر وکړو د انتظامیې هم قدر وکړو او بالکل د دې په لبیک باندې چې زمونږ لبیک دي ګینې کم از کم دلته اے ډي سی وي چې 12-1300 کسان دلته 3000 کسان بېروزګاره شو جي 3000 کسان بېروزګاره شو کتونکو د های کورټ احکامات دي او هغه احکامات په ضلع انتظامیه مني خو زه پکې د ډیپټي کمشنر سره چې کوم دی اے ډي سی محمد علي شاه صاحب د هغه اخلاق د هغه د جرګې هغه طریقه چې د صدر جان محمد زړه یې ګټلې دي دوکاندارانو زړه یې ګټلې دي او پښتون د پښتنه دي پښتون کلم بدمعشي نه مني نو په کومه طریقه باندې چې دلته کې دا دومره غټه تجاوزات لري شو هغه ځای تاسو ګوره جی هغه مکمل چې کوم دی نو کلیر شو هغه وګورئ 50 دوکانونه دي هغه مکمل کلیر شو داسې چې کوم دی نو دا سراسري چې کوم دی نو هغه سره پورې دا روان دي دا لګیا دي او هفته کې به چې کوم دی نو های کورټ ته د دې ریزلټ ځي نو کار روان کړی 10 ورځو شوې روزانه اے ډي سی صاحب سره تحصیلدار پټواري د ټول عملي د دې ځای مقامي پولیس خو د دومره 10 ورځو کې نه پکې پولیس ته ضرورت راغی نه پکې نورو مشرانو ته راغی دغه یو اے ډي سی صاحب دا صدر جان محمد دلته کې رالل او دغه سیستم چې کوم دی روان دی وخت لګي ولې چې د کلونو تواړي دي د کلونو د نه چې کوم دی نو دوی دغه کړي دي دا ستنې منې دا به غونډې وزي نو زمونږ هم پې نظر وي د سره به شریکو او دغه دوکاندارانو ته بس د الله طرف نه ده راځي ګرانیم زیاته ده کرونا هم تېره شوله حالات ډېر کړکېچن دي خو د سرکار ځای سرکار وي په هغې کې موږ څه نشو ویلی ډېره مننه خوشحاله اوسئ کتونکو صدریاب کې اگر چې د تجاوزات ختم شو خو د ستاسو په راتګ سره به د صدریاب دغه خواري کښ چې کوم دی یا کبانو والا د هغوی به کار روان وي دا غټه لار وګوره دا لار یې ورته مکمل بنده کړه
دې خوا به ګاډي راتلله دا ګاډي چې به راتلل نو دا ګاډي به هغه ځای ته تلله ولته کې به خوراک کو نو هغه ځای نه یې ورته سیسټم ختم کو نو چې دا هغه ځای نه سیسټم ختم شو نو دا د لار بنده شوله کلپټن دی کراچۍ ته تاسو ځئ راځئ صدریاب ته دا انډې مې وکتلې دا وګوره انډو والا نو اوښانه او ورسره چې کوم دی اسونه کښتۍ نو راتلی شي د سیر سپاټۍ نه چې کوم دی نو ښه پوره خوند او مزه اخیستی شي هغه شته دی د دې ځای ترسکون کبان هم خوړی شي او چې تاسو څومره زیات راځئ او دلته کې دا دکانداران په خپلو خپو څومره ودرېږي نو دوی به ځان ته دغه لږ ځای چې کوم دی ډېر ښکلي کړي او په هغه لږ ځای کې به چې کوم دی نو د ستاسو ناسته ریفریشمنټ به ډېر زیات ښه کېږي نو دا دې وخت کې موږ تاسو ته ښایو چې دا د هایکورټ په احکاماتو باندې کوم ایکشن اخیستی شوی دی نو باقاعده چې کوم دی نو دا موږ پکې ډېر مزل وکړو دا چې هغه ځای ته ځي دا وګوره دغه د دې ځای نه ښکاري که نه نصر الله د دې ځای نه ښکاري دغه دا 50 دکانونه چې کوم دی نو دغه لاړله او دا موږ تاسو ته ښایو چې دې وخت کې دا ټول چې کوم دی نو دا روان شو روانېږي دا تاسو وینئ برم خیجو بل دا چې کوم دی نو دې ته دا پشتې ولګېدې یقینا دا ډېر ښه موږ د نږدې نه دا ګورو دا وګوره جي دا رضاکارانه طور باندې دا خلک لګیا دي دا بلاکونه ځان له صفا کوي کتونکو د دوی خفګان به خو د دوی خفګان به موږ څنګه لرې کوو صدریاب ته راشئ خوراکونه وکړئ دا پیسې دلته پرېږدئ چې دوی ځان له دا لږ ځای چې کوم دی نور هم ښه کړي هېڅ قسمه چې کوم دی نو هغه شانتې 3000 خلکه وایي چې بېروزګاره شو خو زه دې ته بېروزګاره نه ویم د هغوی ځینې په خپل ځای پاتې دي د کوم ځای کې چې اخلي پخلي کېږي هغه ټیک ټاک دي خو دلته کې چې دا کوم ځای دغه شو نو دا به نور هم ښکلي شي او د دې څنګه چې ADC صاحب ووي نو دې سره به نور هم خلک راځي بیا به ګرځي اخترونو کې 14 اګست 23 مارچ باندې ضرور راشي دلته کې او خلک به محفوظ هم شي دې سره نو دا جي بس نور برته څه وایو په دې وخت کې دا د انتظامي په دغه سره روان دی ښه دا ګوره جي دا ګوره جي دا ګوره جي دې خواته راشي دا دې وګورئ دا څیزونه میزونه چې کوم دي دا کټونه دا به دې ځای نه لرې کوي او دا ځای ښه ښکلي جوړ شوی هم دی ښه ښکلي جوړ شوی دی نو بس سړی به ډایرکټ چې کوم دی نو به داسې به د سیند په غاړه باندې په ګاډي کې هم ګرځېدی شي او دې خواته هم سیګه سره اورې بد دغه کتونکو چې هغه سر ته کوم ځای ته هم ځې نو دا ټول دا دغه دی هغه 50 دوکانه دي نو دا ختم شو نو به دغه پروګرام هم تاسو سره شریکو خلکو وی صدریاب چې کوم دی ډېر د ګډوډۍ ښکار دی خو نه هغه شانتې ګډوډ نه دي چې څنګه موږ د ګډوډۍ خبره کوله موږ هم لیدلي نو نن مو لیدل او تاسو راشئ صدریاب ته صدریاب کې خوراکونه وکړئ دې ځای مزه واخلئ نو دا دوکانداران به دا خفګان به ختم شي ډېره مننه